تر دی وټ غواړي نه درنه نوټ غواړي نه درنه نور څه غواړي ته د قرآن په ختم کې شرکت درکړه چې ستا قرآن سره مینه شي ستا حدیث سره مینه پیدا شي شریعت او طریقت من خبر شي تحفظ ختم نبوت من خبر شي مشن توحید من خبر شي عصمت رسالت من خبر شي قرآن من خبر شي صحابه او آل بیت من خبر شي دین او عقیدې من خبر شي د وجه محترم قرآن سره نسبت اصل دی او قرآن کتاب الله دی لیکن کتاب الله سره تورات کتاب الله زبور کتاب الله انجیل کتاب الله لیکن قرآن کتاب الله دی وایا کلام الله دی کتاب الله دی بولو کتاب الله دی بولو کلام الله زه چې خبرې کوم زما کلام دی ته چې خبرې کوې ستا کلام دی بالفاظ دیګر ډاکټر چې خبرې کوي ډاکټري بیانوي انجینر چې خبرې کوي انجینري بیانوي ساینسدان چې خبرې کوي ساینس بیانوي سیاستدان چې خبرې کوي سیاست بیانوي فقیه چې خبرې کوي حق بیانوي قرآن طرف کلام دی وګوره څنګه چې زما رب دی داسې کلام رب کریم دی قرآن کریم دی وای رب مجید دی قرآن مجید دی رب عظیم دی قرآن عظیم دی رب عزیز دی قرآن عزیز دی رب حفیظ دی قرآن محفوظ دی رب حفیظ دی قرآن محفوظ دی قرآن محفوظ دی قرآن محفوظ دی قرآن محفوظ دی څنګه محفوظ دی قرآن محفوظ دی الفاظ محفوظ تشریح محفوظ معنا محفوظ رموز محفوظ د قرآن تجوید محفوظ دی زبر محفوظ دی زیر محفوظ دی پیش محفوظ دی ضمه فتحه کسره محفوظ ده د قرآن زبر پسې څوک زیر نشي ویلی زیر پسې څوک زبر نشي ویلی چا که د قرآن زبر پسې زیر ویلی زیر پسې زبر ویلی وہ خود تو زیر اور زبر ہو جائے گا قرآن کے زیر و زبر میں فرق نہیں لا سکتا پڑھا زیر و زبر دباؤ پر باقی قرآن کی سب بارک راوستلی شي وای راوستلی شي قرآن لهجه محفوظ ده دیو جنا قرآن زده قرآن په لهجه د عربی کې وایا مولانا بیجګر صاحب رحمت الله علیه تیرا تلارم یو کس پسې موږ کې ودرېدم امام قرات کو موږ قرآن یې لوستل وای چې کله موږ وکړو وای خلکو ته چې دا د لاسن قرآن وي دا د څنګه قرات وکړو وای خلکو راته چې دا تیراوال قرآن قرآن په پښتو کې مو وایا قرآن په پنجابی کې مو وایا قرآن په انګلیش کې مو وایا اقرأوا القرآن بلغون واضحه هغه لهجه وایا موږ د انګلیش لهجه زده کوو که نه زده کوو موږ چې کله سکول کالج یونیورسټۍ کې موږ چې به کله انګلیش زده کوو نو ټي ایچ ای اواز کوي ډي څه اواز کوي ټي ایچ ای ټي ایچ ای ټول وایي ټي ایچ ای سټوډنټان وایي ټي ایچ ای نو موږ خو دا زده کوو ماسټر صاحب پروفیسر صاحب ټیچر صاحب سر جي موږ به چې زده کوو ټي ایچ ای ډي ما به یو سټوډنټ ته وي ما یې بچې وایي ټي ایچ ای څه اواز کوي ما ته ټي ایچ ای دا ما ته ټي ایچ ای ډي ما ته نه مفتي صاحب ټي ایچ ای دا ما ورته ډي دی دا ولې دی ما ته مفتي صاحب ټي ایچ ای دا وایي دا دې ته دا څه کوي چې دا برټش لهجه ده لکه انګلیش دپاره دی برټش لهجه زده کوي نو قاري صاحب قرآن دپاره د قرآن د عربۍ لهجه ضروري ده که ضروري نه ده ما یو بابا ته مونځ خو ما یو بابا یې په سیروزه کې ما بابا ته سیروزه کې مونځ خو ما بابا ته یې وایه بابا التحیاتو اما ته وایي چې التحیاتو زم داسې وایي التحیاتو هغه وایي التحیاتو د التحیاتو معنا دا ده ټولې پیشکشې لله چا لره او که چا دا وایي چې التحیاتو حیتون تسعى موسی علیه السلام هغه قرآن کې ذکر دی حیتون مار ته وایي نو که چا دا وایي چې التحیاتو د دې معنا خو دا چې ټول ماران الله تعالی دی ښه مونځ کې په مونځ کې ورته ماران نه دی خیمه کې صرف په موټر کې ماران چل دی التحیاتو ما یې بابا داسې وایي التحیاتو هغه ما ته وایي چې التحیاتو ما یې نه بابا داسې وایي التحیاتو هغه وایي التحیاتو ما ته بابا غلط دی وي ما ته مفتي صاحب څنګه غلط نه وي چې څنګه زور دا ورکړه داسې زور نه ما صرف زور ته خو نه ګوري سور زیر ته به ګوري ضمیر ته فتحې ته کسر ته به ګوري ته صرف زما زور ته ګوري چې ما یې زور وکړه توجه په ډېرو خلکو باندې ناشنا اثر پرې څه به وایو توجه څه به وایو
الفاظ محفوظ، معنی محفوظ، تشریح محفوظ. اور قرآن والا جبہ عربی محفوظ تھا. دنیا کے 2800 جبی پاکستان کے رجسٹر جبی 32 تھی. سرائکی پاکستان کی رہا، بروئی پاکستان کی رہا، بلوچی پاکستان کی رہا، ہاں انگلش پاکستان کی، سندھی پاکستان کی، پنجابی پاکستان کی، پختو پاکستان کی، ہندو پاکستان کی، کوہستانی چترانی جلدی پاکستان کی. اور قومی زبان اس میں نظر جواب راکے ستا ٹیلیفون بل، دا بجلی بل، دا گیس بل، دا بجلی بل اردو کی دیکھیں انگلش ڈاکٹران بتا تشریف فرمائی. ڈاکٹر صاحب چې نسخه پرچه جوړي هغه پرچه د دوايي د میډیسن اردو کې لیکي انګلیش کې. ته سرکاري نوکر استا سرویس بک اردو کې لیکي انګلیش کې. ستا ټول پروګرام انګلیش کې شمال جواب نه راکې چې قومي ژبه چرته لاړه. نه هرې ژبې لا زوال شته. رب لا زوال، درب کلام لا زوال، درب کلام په عربی کې دی. وایه عربی لا زوال نشته، عربی لا زوال نشته، عربی لا زوال نشته. او یو قدم بل واخلم څلورمه خبره وکړم چې رب لا زوال دی، د رب کلام لا زوال دی. د رب کلام په عربی کې دی، عربی لا زوال نشته. نو زر وایم عربي مدارسو لا زوال نشته، بولو زوال نشته، مدارسو لا زوال نشته. لہذا اولاد بچی مدرسو ته لیږو، بچی بېشک سکول ته به لیږو، کالج ته به لیږو، یونیورسټۍ ته به لیږو. اور ما د دسمبر نه واخلې اوسه پورې الحمدلله تاسو به اورېدلي ما د ایجوکیشن دفاع کړې ده، ما د تعلیم دفاع کړې ده، ما د سکول دفاع کړې ده، ما د کالج دفاع کړې، ما د یونیورسټۍ دفاع کړې ده که نه ده کړې؟ ما سټوډنټانو ته دا ویلي که ته پبجي کوې نو بیا تا نه انجینر نه جوړېږي. ما د پبجي مخالفت کړی که نه مې کړی؟ ما په پبجي باندې رد کړی که نه؟ ما دا یو کس نه څه کوې وایي پبجي کوم وایي کور دې داجي نشته ذخیره نه پبجي کوم. اور کوم سټوډنټ چې پبجي کوي د نه سټډي کېدی شي، مطالعه کېدی شي. کوم سټوډنټ چې پبجي کوي د نه ډاکټر عبدالقدیر خان جوړېدی شي، د ده نه افسر جوړېدی شي، د قوم خدمت کوونکی جوړېدی شي، ټیک ټاکر به د قوم خدمت وکړي. اور کوم کس چې د دروشخیل د سوات په دې ځای تماچه کېښوده او ځان یې وویشته، دا تربیت ده ته سکول کالج یونیورسټۍ ورکړې، مسجد مدرسې ورکړي. دا ټیچر صاحب چې ځان نه دي ویلي، دا پروفیسر صاحب نه دي ویلي، دا مولانا صاحب نه دي ویلي، دا قاري صاحب نه دي ویلي. ها دا بې غش سیسټم د ذهن دا جوړ کړه چې دلته تماچه کېږي او ځان وویله. څومره خلکو ځان وویشته. ویې ویل نسبت قرآن حدیث سره علماو سره نیکانو خلکو سره پیدا کړو، د اولاد د بچو صحیح تربیت کړو. قرباني را روانه ده. څوک څوک به قرباني کوي؟ دا خبرې به ما ته نه کې. ما له یو کس راغی ما ته چې مفتي صاحب په ما قرباني کېږي او که نه ما په تا کېږي خو چې چاړه زما په لاسونه ته د قربانۍ تپوس کې په ما کېږي او که نه. زما ملګري مفتي شهزاد په کوهاټ کې ما ورته پوه نه کړم مفتي صاحب قرباني کې؟ ما ته وایي یو برخه مې ځان له نیولې ده، یو برخه مې مور له نیولې ده او درېیمه برخه مې محمد رسول الله. سبحان الله. سالمه خلکو پیغمبر له برخه ونیسله، ته په خپله برخه کې مان راځي چې مفتي صاحب په ما کېږي او که نه. داسې پکې یو یو کس راته پوه نه کړ وایي 2 लाख रुपये قرضدار یم. خري پیاز هم پیسې 2 लाख रुपये قرضدار یم. نو په ما باندې قرباني کېږي، ما ته دا 2 लाख रुपये به څوک ختموي؟ داسې کېږي. وایي زه به یې ختموم. ما چې 2 लाख ختمولی شي نو 60,000 نورم قرضدار شه کېږي در باندې. هلکه 2 लाख ته ختمولی شي د قربانۍ برخې پیسو ته دې زړه والېږي. څه پکې بعضې خلک نه وایي په قرض و قرباني کې مې دا چا ویلي ته ودرو پس ودونه په قرض و، خیراتونه په قرض و، امپورټ ایکسپورټ په قرض و، درآمدات برآمدات په قرض و، پراپرټي په قرض و ده، بارګیننګ په قرض و ده، ټول پروګرام په قرض و ده، قرباني به په قرض و ده. صاحبه تا خو واده په قرض وکړې، تا خو واده په قرض وکړې او څه پورې ختم نه وي. بهرحال قرباني په قرض وایي کېږي، قرباني په قرض او دا به نه وي. بهترین مال هغه دی چې د قربانۍ په جانور باندې خرج شي. بهترین مال په کائنات کې بهترین مال هغه دی چې د قربانۍ په جانور خرج شي. اوس خلک څه کوي؟ که چا ګران څاروي راوسته، غوا میخه یې راوسته ګران ډېر ګران، بل ورته څه وایي کیوں اپنے مال کو داؤ پر لگا دیا، یہ کام تو معمولی جانور سے بھی ہو سکتا تھا. لکه دته وایي چې دا به ګران څاروي، اگر چې د شریعت مسله چې بهترین مال هغه دی کوم چې په څه خرج شي؟ پس خرج شي. دې وجې نه ثواب نیت بدای عمر صاحب قول دی لا اجر لمن لا احتسب له. چاته د هغه په عمل اجر نه میلاوېږي چې د عمل احتساب ورته معلوم وي. احتساب په قربانۍ کولو ورسه میلاوېږي، په نه کول چې دا درته معلوم قرباني.
دیو جن محترمو فهار یو قربانی کیږي کنه کیږي په دې نیت نه کوو قربانی په جذبه ابراهیم باندې او په کومه جذبه ما په جذبه باندې قربانی کوو موږ په یو جذبې سره وکړه چې رب راضي کوو دا د الله تعالی حکم دی پنځه وخته موږ کوو دا نه وایي موږ گزار کچھ کاٹ کے کچھ آٹ کے کچھ 360 کے یو کس سره منځونه کې وی الحمدلله سلور والا کوو ما منځونه سلور دی او سهار موږ د چاپلار کچھ کاٹ کے کچھ آٹ کے کچھ 360 کے ڈاٹ کے 5 وقت کاٹ کے وقت دینے کرے آج کے یو جمعه بل جمعه 360 کے دا اختر پرس برا خطای په ټول کال کې به یو مونږ کوي او په طرف کې نوې جانماز نیولي د زمانې زبرګ راغی امام پسې ورپسې کېږي پرېږدي راځئ دې تشریف راوړئ موسټ ویلکم راځه ښېګڼه کال کې یو مونږ کوي ما یو ځای کې شب قدر کې چا بیان راوړو ته جمعې بیان ما ته پته نه وه ګوره چې مېلمه راشي خلک د مېلمه احترام کوي یو څو منټه ورته نور ګوري که نه ګوري غټ غټ لیډران چې راشي هغه بیان کوي چا ورته پورې ویلي چې مه کوه بهرحال ما د جمعې بیان کړی د ټیم داسې رسېول یو کاکا آواز راکړ بابا سپین ګیري بیان دوران کې هله کم از کم دا خو څه شی دی چې چا کي ما نه ور ماته چې ټیم پوره دی ما زه هم د بجلیګر بچی یم چې څنګه ټیم پوره دی ما په دې میټ کې په دې ډایرکټ آواز راکړ ما چې ټیم دې پوره شي بیا به دې جنازه کوم ټیم پوره دی ما بیا خو به دې جنازه کوم کورن یې ونه کړ سموده بس بیا امام ته قاری سخاوت پر جامع فاروق شیخ سید مولا خان شاګرد ما سم جنګره ټیم پوره والا شته نشته وای چې څنګه چپ کړي اوسه پوری چپ وای به چاته نه دي چې ټیم پوره دی دیو جنا اولاد بچی مدرسو ورکو به ان شاء الله سکول ته ورځي کالج ته ورځي بچو نو انجینیر جوړو ډاکټر به جوړو سیاستدان به جوړو هغه محکمه لپاره بهترین ایماندار شخصیت به جوړو او بیا سره مسجد کا مدرسې کا مرکز کا خانقاه کا محاذ دیکھو به ان شاء الله بچی سکول ته لګي او بچی مدرسې ته لګي او امید کوم ماشومان نه چې قرآن ختم کړو دا مدرسې ته راځي او سکول ته ځي ذکر زه داسې ماشومان والدین ته خراج تحسین پیش کوم سلام عقیده پیش کوم چې ستا بچي سکول ته لاړ شي د دنیا هم خبر شي او قرآن هم ختم کړي د آخرت هم خبر شي دا ضروري ده خو چې د چا ماشومان صرف سکول ته ځي او مدرسې ته نه ځي جومات ته نه ځي سکول کې به څه زده کوي CAT کیټ معنی بندي DOG ډاک معنی کتا نو چې ماشوم کور ته راشي مور ته وایي بل یو پلار ته وایي کتا خو چې کیټ او ډاک ته وایي چاته به کیټ چاته به ډاک وایي کیټ او ډاک نه ډېر ښه قرآن ورته وښیه حدیث ورته وښیه شریعت ورته وښیه دین ورته وښیه تحفظي ختمونه ورته وښیه ښایي به ورته انشاءالله او اولاد بچو ته به اشتیا ښایي څه به ورته ښایي علماو کتابونه لیکلي تربیت اولاد ما دا ټولو نچوړو خلاصه یو جمله راوړلې ده او ټول خیبر پښتونخوا ټول پاکستان کې په مختلف ځایونو کې وایم د هغې نچوړ اولاد بچو ته رښتیا وښیه د څه مېرمنې کا رښتیا ورته څه مېرمنې کا لکه اوس مېلمه راغی دروازې وډکوله او پلار زوی ته وایي چې ورشه ورته وایي چې کور نشته رښتیا ورته ښایي که دروغ ورته ښایي دا پلار د دې بچي تربیت صحیح کوي که غلط کوي خو دا ماشومان نه دي دوی بالکل صحیح رښتیا وایي چې کله پلار ورته ورشه ورته وایي چې کور نشته دې مېلمه ته چې مېلمه پلار مې وایي مېلمه پلار مې وایي چې زه کور نه دې کې دروغ نشته خپل وختونه قیمتي کړو مساجد مدارس آباد کړو علماو سره به تعلق ساتو اور تبلیغ جماعت سره به تعلق به ساتو به انشاءالله تاسو کې څلور میاشتې چا لګوي ماشاءالله او بس فکر صحیح ده او څلور میاشتې به څوک لګوي جذبه د چا ماشاءالله جزاکم شب جمعې ته به څوک تاسو کوم مرکز ته شب جمعې زه به انشاءالله او تاسو مسجد کې قرآن درس کېږي ستاسو جماعتونو د قرآن درسونه کېږي احادیثو درسونه کېږي وایه د فضیلمات تعلیم کېږي کشف مشوره بیان وایه کېږي
مردان چې دې یو کس ستاسو مسجد د قرآن درس کېږي ما ته چې اوجي ویم د حدیث درس کېږي وي اوجي ویم کشف کېږي وي اوجي ویم مشوره کېږي وي اوجي ما شپږ نمبر مذاکره کېږي وي اوجي ما مراقبه کېږي وي اوجي ویم تعلیم کېږي وي اوجي ویم ختم بچګان کېږي وي اوجي ویم ذکر کېږي وي اوجي ویم مشوره کېږي ما ته چې اوجي ویم کشف تعلیم کېږي وي اوجي زه خبره کوم دې ما ته وي اوجي 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 ما ته چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي نو ته پکې خپله موجود یې ما ته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاري صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما اجي صاحب او امیر صاحب بس ملګري جوړاوېږي نو ته په کروز میزایل لګېدلي جوماتونه به ابادوي انشاءالله ستاسو مساجدو ته چې تبلیغ والا راشي ټول به دې تښتو انشاءالله سم وي سیم وي تښتو به دې تښتو به دې ربه تعلق به ساتو انشاءالله زندگی به د سنتو مطابق جوړوي انشاءالله رسمي رواجونو نه بایکاټ به کوي انشاءالله رسوماتو نه بایکاټ به کوي انشاءالله او هر کور کې یو بچی د قرآن حافظ عالم به څوک څوک به جوړوي زه به بچی عالم جوړم حافظ به جوړم زه به خاورو کې پروت قبر کې به پروت یم چې سبا خلک کوی ته یو توجه نشته چې الله بله توجه پیدا کړي انشاءالله العزیز زما زوی بیان وکړ خلکو لاندې کمنټس کې لیکلي وایي موږ یو توجه نه تم دا پکې دا بله توجه پیدا شوه دې وجې نه اولاد د بچو صحیح تربیت کوو به انشاءالله العزیز مشرانو ادب او سنتو مطابق ژوند کړو دا مساجدو سره اکثر اخلاص وي دا اخلاص برقرار ساتو به انشاءالله بچي به مدرسو له ورکوي انشاءالله او ذکر به کوو درود شریف وایي د تسبیح اهتمام به څوک کوي تسبیح د پیندی شیخ او مربی پیر عزیز الرحمن हजारी साहब अगर ये जुमला फरमाई लेवा वो जब हाथों में तस्बीह होगी तो तस्बीह में हरकत होगी जब तस्बीह में हरकत होगी जुबान पर जिक्रुल्लाह हो द तस्बीह असर दा इला वाली पर जिक्र मजबूर की बोलो वसबा मजबूर की और क्या पहले कुल फिर दरूद शरीफ इस्तिगफार देम कलिमा द कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र खतीर करी कुछ नास की तस्बीह नहीं वाई जिक्र तस्बीह की ذکر تزرجیږي پردي سوچونو نه سیاسي بحث مباحثو نه او ګډوډو خبرو نه د ذکر اهتمام وکړو خبرې به خپل منځ کې د دین کوو د هر مسلمان قدر عزت وکړو زموږ ستاسو پهچان جماعتونه تنظیمونه پارټۍ نه دي زموږ پهچان کلمه طیبه ده پهچان بان تبلیغی جماعت مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله منقوزات کې لیکلي وایي په ځمکه چې کاغذ پورې دی په کاغذ کلمه لیکلي مونږ کلمې والا کاغذ راواخلو ښکل یې کړو زړه سره یې ولګو په سر یې کېږدو ها په کاغذ کې کلمه ده د هغې تعظیم کوو په کاغذ کې کلمه ده د هغې احترام کوو په کاغذ کې کلمه ده د هغې ادب کوو نو که مسلمان ګناهګار ولري په ګناهونو کې لږ بد ولري مسلمان چرسي او پلوري ولري که د مسلمان تعلق په دې اجتماع کې کم جماعت کم تنظیم کومې پارټۍ سره ولري په زړه کې کلمه ده کلمې د وجې د هر مسلمان قدر به کوي انشاءالله کوو به انشاءالله زموږ پهچان به کلمې غم خادي راشه درشه به په کوم بنیاد وي بولو په کوم بنیاد وایي ما ستا کلي ته د امن پیغام راوړو ما ستا کلي ته د اتفاق او اتحاد پیغام راوړو او چا ته سپک نه ګورو هر قسم عالم دی کیه دا پټکي والے د علماء احترام کوو د علماء عزت کوو په کائنات کې علماء سپکاوی نه کوي یاد وساتئ با ادب با مراد چا چې عالم ته سپک ګرځي یو جمله ذکر کوم بیا اجازه غواړم توجه مخکې به چا ګناه وکړه ظاهر به بدل شو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بین اسرائیلو کې چې د خالی په ورځ د میانو د ښکار نه منع شوي او بیا یې نافرماني وکړه او عصیان کې نافرمانۍ کې مبتلا شو د نوجوانان نه پیسوګان شادوګان بندران جوړ شو او د مشرانو نه الله تعالی خنزیران جوړ کړ ظاهر یې مسح شو ظاهر یې بدل شو ظاهر یې چینج شو په دې امت کې که چا سود کو د هغه ظاهر نه مسح کېږي ها په دې امت کې د شرابي ظاهر نه مسح کېږي په دې امت کې د زاني ظاهر نه مسح کېږي که غټ غټ ګناهونه چا وکړه ظاهر یې بدلېږي چا د خر خنزیر سپي جوړېږي وجه علماو ذکر کړې علما یې دیوبند د محبت خبره وکړه وایي وجوهات ډېر دي یو وجه دا ده مخکې به ظاهر مسح کېده په دې امت کې ظاهر ځکه نه مسح کېږي چې دی امت د قرآن کې رب فرمایي کنتم خیر امتین دا امت غوره دی غوروالي د وجې دویمه وجه دا ده چې دا زما د پیغمبر د معجزاتو نه یو معجزه ده او درېیمه خبره چې د عشق او محبت ده هغه دا ده چې په دې امت کې په ظاهر د چا ځکه نه مسح کېږي د چا ظاهر ځکه په ګناهونو سره نه بدلېږي چې دا نور څه نه دي دا زما د پیغمبر برکت
زما د پیغمبر څه شی دی بولو وایي څه شی دی نو چې دا ګوره د شرابي نه ما ته به لږ متوجه شي چې د شرابي نه خر نه جوړېږي د زاني نه خنزیر نه جوړېږي نو زه دا ته دا وایم چې او مسلمان شرمېږي نه چې تا په ټویټر باندې تا په فیسبوک باندې تا په یوټیوب باندې او تا د سوشل میډیا په ذریعه د عالم د تصویر نه سره کټ کړ د سپي تنې سره یو ځای کړ په فیسبوک کې شیر کړ تا د عالم د تصویر نه سره کټ کړ د خنزیر تنې سره یو ځای کړ په فیسبوک کې شیر کړ تا د عالم د تصویر نه سره کټ کړ د یو ډم د اجړا تنې سره یو ځای کړ په فیسبوک کې شیر کړ د کائنات کې خلکو ته څه وایي چې ستا د دې دور ستا د زمانې دا علما سپي دي دا خنزیران دي ظالما د شرابي نه خر نه جوړېږي ظالما د چرسي پولوري نه خر خنزیر نه جوړېږي لہذا دا به ستا د ایمان د زوال سبب ګرځي لہذا که ته چا سره اختلاف یې په خپل ځای لیکن د علماو د بېادبۍ نه ځان به بچ ساتو به اوس چې ټولې چا نه څومره بېادبي شوي د هغې نه توبه وباسو انشاءالله د علماو احترام کوو د علماو قدر کوو او پاکستان ته چې الله څنګه علما ورکړي زه په دعوې سم دا کریډټ د پاکستان دی ورشه چا چې په دوبۍ کې وخت تېر کړي د دوبۍ خطیبان سم پېژنم تم پېژنې هغه دوبۍ خطیبان BMW ګاډي کې راځي هغه د دوبۍ خطیب چې کله په منبر باندې کښېني د هغه دومره تنخوا ده چې د پاکستان 500 خطیبان پرې مسیح ته ولیکي هغه خطیب چې په منبر کښېني تقریر د سرکار د طرف نه لیکلي راغلي بولو راغلي که نه راغلي هغه د دوبۍ خطیب دا جرأت کولی شي چې خپل مملکت ته دا وایي خپل ملک اور بادشاه ته دا وایي چې او حکومته په دوبۍ کې د سمندر په غاړه چې کومه اوریاني کېږي د سمندر په غاړه په دوبۍ کې کومه فحاشي کېږي کومه بېحیي کېږي حکومته دا فحاشي بنده کا دا بېحیي بنده کا دا لغړتوب بند کا دا مرداري بنده کا هغه خطیبان دا جرأت نشي کولی دا کریډ په پاکستان کې د علماو بیا په علماو کې د علمای دیوبند کریډ سبحان الله دا په دې نه دی چې زما شپه که په یو ځای تېره شي که په بل ځای تېره شي دا په دې نه دی که زه حد کړی واچم زه بیا هم حد کړی خپلو انشاءالله دې وجې نه خپله زندګي علماو دپاره وقف کړو د قرآن حدیث د خدمت دپاره تبلیغ دپاره جهاد دپاره درس و تدریس دپاره وقف کړو به انشاءالله چې محمد رسول ورکوو انشاءالله په دا خبرو باندې اکتفا کوم الله دې ستاسو اجتماع ستاسو راجمع کېدل قبول منظور کړي اور اجتماعي توګه باندې د ختم نبوت دفاع به څوک کوي د ختم نبوت دفاع به کوي انشاءالله د قوم خبره په خپل ځای ده د ملت خبره په خپل ځای ده پښتونه د پښتو خبره په خپل ځای ده پارټۍ والو د پارټۍ خبرې پاتې دي پهله زما د پیغمبر د ناموس اعتدال د ختم نبوت مسله اجتماعي ده که ستاسو کې د چا کم جماعت پارټۍ سره تعلق یي زما هغې سره څه کار نشته خو دا ټولو پارټۍ والا د پیغمبر ختم نبوت مني که نه مني وایي مني که نه مني چې ته د پیغمبر ختم نبوت مني او نن د پیغمبر ختم نبوت په خطره کې ختم نبوت لپاره یو کېده په کار دی ژوند په کار که ما آواز وکړو ما سره ملګری کېږي که تا آواز وکړو زه به تا سره ملګری کېږم ختم نبوت دفاع به کوو انشاءالله ناموس رسالت دفاع به کوو انشاءالله او دې قاري صاحب محب الله صاحب د سره به ملګرتیا کوو د ده به مرسته کوو د ده به تایید کوو د ده به حوصله افزایي کوو او دې علماو ته چې تاسو تکړه شئ زموږ بچو ته قرآن او حدیث وښایئ او موږ به تکړه شو چې د دې مسجدونو مدرسینو څومره خرج کړي انشاءالله دې سره نه تاسو بې فکره شئ موږ به اخلاص تعاون کوو تاسو تکړه شئ محنت کوئ تعاون به کوو علماو سره دعاګانې به کوو انشاءالله دا ماشومان دے اللہ نورم کامیاب کی بدا خبر والے اکتفا کن نہ موت شرر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت شرر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت تحفظ ختم نبوت قربان ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین